ګرانو کتونکو الب خان شرپوی ما په څنګ کې مې ناست دی طاهر خان د دې 400 تنګي سیمې سره تعلق ساتي. رخصیال صاحب به تاسو پیژنئ، د هغوی فرزند دی او زیاتره عمر یې هغه په ملیشیا کې په امبیسی کې تیر کړی دی. تر دې چې د تحریک انصاف کوم حکومت و نو په هغه پالیسو کې د طاهر خان یو ډېر مهم رول و. د هغه موږ ته دې ځای نه پته لګي چې د عمران خان صاحب سره د هغوی کومه ناستې شوې دي په مختلفو ځایونو کې یا کوم ایوارډونه د هغه نه ترلاسه کړي دي، نو هغه موږ ته د دې کمرې نه ښکاري. برخل د هغه په ژوند، د هغه په کار، د هغه په زیار ډېرې خبرې کیږي او دغه به بیا چېرته موږ په بله موقع باندې دا خبرې ترې کوو. خو دې وخت کې د پشکلاوتي قومي جرګې لخوا چې پرون کوم کوشش روان دی، زمونږ صدر الحاج محمد ابراهیم مومن چې 14 پیرې د دې تنګي بار صدر پاتې دی او دې وخت کې هم صدر دی، یو کوشش هم روان کړی دی چې طاهر خان نه موږ د علاقې له پیدې والو او طاهر خان موږ د شخړو نه وساتو، چونکې دشمني غونډ تاوان ده، خو د خپل حق دپاره هر سړی کوشش کوي او په دغه لحاظ سره طاهر خان چې کوم دی نو لګیا دی. خو بیا خو هم زموږ د جرګې چې کوم خاطر کوي دا به د دوی د خولې نه ورو او موږ ته پرون د امن دپاره یو هفته غوښتې وه. بیا حاجي صاحب چې انشاءالله په دې هفته کې به موږ دا روغوالی هم راولو، دا به کینو چې کوم ځای کې غلطي ده خو د طاهر خان حق کېږي بالکل به یې درته پرېږدي او خو نه کېږي نو طاهر خان هم چې یاره پردې زه یو انچ هم نه اخلم. طاهر خان ډېره زیاته مننه کوم موږ له د وخته راکولو. موږ دغه غواړو چې موږ وایو چې بس اوس راله واک راکړي جي او دا مسله بس حل. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو خدای دې ستاسو عزت وکړي جي. حاجي صاحب ډېر دروند خوږ انسان دی او د دې علاقې دپاره د ده ډېر لوی خدمات دي. زه د هغې ډېر لوی اعتراف کوم او خدای دې د ده عزت وکړي چې دا نن دویم ځل دی زما ځای ته راغی. زه ډېر کمزوری ډېر معمولي انسان یم، خو دا پرون چې ما سره کوم شوي دي په دغه باندې په یعنی زما په ځای باندې یو ناجایزه قبضه شوې ده. عزت او ذلت ته خدای لاس کې دی، خو دوی خو خپل کوشش کړی چې زما بېعزتي وکړي. نو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ما له راغلې او تاسو په دې سپینو ګیرو ما سره دا ریکویسټ وکړه چې یاره موږ په دې کې جرګه کول غواړو او موږ په دې کې زه بالکل د جرګو نه تښتم. زه هر قسمه جرګې ته انشاءالله چې کینو به خبرې به پرې کوو. خپل حق خپل حق وي، پردی حق پردی حق وي. زه پردي حق پسې نه ګرځم، خو د خپل حق یو انچ هم زه چاته نه پرېږدم. ټیک ته دا ځمکه او هر شی چې دی دا معمولي څیزونه دي، دا پاتې دي په دنیا کې، خو انسان چې د دنیا نه ځي نو چې په عزت لاړ شي، په ښه نوم باندې لاړ شي، چې سارلی څوک یادوي چې ښه یاد کړي. نو حاجي صاحب هم په دې نیت باندې لګیا دی، خدای دې ورسره ښه وکړي. دې دا کوشش کوي چې یاره دغه وشي، امن راشي په علاقه کې. نو زه دوی شکریه ادا کوم، خو زه دوی ته صرف دا وایم چې دې وخت کې زما مزغو کې ډېر زیات څیزونه روان دي او زه په دې نه ما د دوی نه یو ټایم غوښتی چې ما له یو 2 هفتې ټایم راکړې چې زه پې خپل سوچ وکړم، زه پې خپل دغه وکړم چې یاره څنګه طریقه باندې یو څوک پر جرګې مشران یي، څوک به دغه نو هغې دپاره زه د دوی نه خپل ما ټایم وغوښته. دوی سره د خدای ښه وکړي چې دوی ما ته ووایي چې ټیک ته تا سره 2 هفتې ټایم دی، 2 هفتې کې به انشاءالله مونږ دا جرګې تشکیل وکړو او هر کله چې بیا جرګه تشکیل شي او د هغې ټرمز اف ریفرنس دغه شي چې په کومو شرایطو باندې به دا جرګه کېږي، کومو شرایطو باندې به دا جوړه کېږي، نو هغې باندې به انشاءالله خبرې کوو که خیري. او زه بیا ستاسو شکریه 2 هفتو کې به خاموشي وي. 2 هفتو کې به خاموشي زما د طرف نه به یې سمني چې ما څوک نه چیړي، زه څوک نه چیړم. دا زما تاسو سره دغه دی
او بل نور چې اوس د خدای طرفه څه وي به وي نو الله دې قدر وکړي جي. ډېره مننه حاجي صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو ټول نه مخکې زه د طاهر خان او د هغه د ټول رشته دارو مشرانو ټولو شکریا ادا کوم چې موږ پرون راغلي دوی زموږ ډېر عزت کړی نن یې موږ له عزت راکړو ځکه چې دوی خاندان سره ټول سره زموږ خو تعلق دی. زه د تنګي کې وکالت کوم او دوی ټول سره چې کوم دی نو زموږ غمخادي او ورورولي ده. دا پرون چې کوم حالات وو په هغې کې موږ رالو نو هغه الله دې دوی قدر وکړي. پرون چې کوم دی زموږ په خوله باندې هغه خبره ومنله. بیا موږ دې کې وویل چې هفته موږ ټایم ملو. نن بیا موږ راتلو دوی موږ چې موږ له دوی واک او اختیار راکړي چې رالو دلته ناستو خو چونکې دوی دلته رشته دارو کې وفات مړی شو نو هغې کې نن څلوېښتي وه نو زیات مشران هلته وو او موږ هم چې دی نو دلته ختم نبوت یو کانفرنس و هغې کې دغه و نو چې رالو دوی وویل چې یاره داسې چل دی چې موږ مشران څه پکې بار دي لا شته نو او موږ لږ سوچ موقع راکړئ او ستاسو په خبره باندې جرګې ته بالکل موږ تیار یو خو موږ له تقریبا یو 10-15 ورځې راکړئ. نو موږ ورته ویل چې خیر دی او وخت یې ولګي خو موږ غواړو چې دا دغه وشي. نو دوی هماغه خبره باندې وکړو چې موږ طرف نه بقسې سیز فایر موږ به هېڅ قسم څه دغه نه کوو او موږ دغه کوو. په دې کې چې کوم علب خان زموږ ورور کوم کردار پرون راسې ادا کړی زه د هغه ډېر زیات مشکور یم. هغه د پشکلاوتي زموږ د ترجمان زموږ د صدر د هغې نه علاوه چې دی نو یو صحافي یو نوم یاد نوم یې دی دغه زموږ سره زموږ ورور سمیع الله خان چې پرون بالکل موږ ته په موبایل پارس حاضر وو هغه شاه خالد ورور حاجي امیرزاده دا ټول موږ سره چې کوم دی نن هم دي زموږ نور ملګري نو زه د هغوی هم ډېر مشکور یم او په آخر کې زه د الله تعالی نه دا دعا کوم چې د دوی دا کم خفګان دی کم دغه دی الله په خوشحالۍ بدل کړي او ځکه چې دا د دوی د ورورولۍ کار دی نو انشاءالله تعالی ما په دې کې به زموږ چې کوم داود خان دی ورسره ناصر د دوی ورور دی هغه موږ کانټیکټ کوو هم راشي نو هغوی هم انشاءالله موږ له دغه کې دغسې افضل خان دی نو موږ به چې دوی راله 3 کسان راکوي 3 به د هغوی نه ملو نور باقي زموږ خپله جرګه ده موږ به بالکل د ریونیو ریکارډ مطابق د دواړو فریقو د وکیلانو دغه طرف نه او هر څه د دواړو فریقو مطمئن کوو خو انشاءالله تعالی چې زموږ د وسې دا کار به خیر ته رسو. زه په آخر کې د ټولو چې کوم دی نو مشکور یم د دواړو فریقو چې په موږ اعتماد وکړو او موږ دا کوو دا هیله لرم چې په دې 2 هفتې به چې کوم دی انشاءالله تعالی دوی هېڅ قسم یو بل سره څه دغه نه کوي او زموږ د جرګې او د دې قدر به کوي او زموږ امن ته چې کوم دی په علاقه کې موږ امن غواړو. زه په دې موقع باندې د خپل ډي پي او صاحب د ډي اس پي زموږ چې کوم مقامي پولیسو هغوی پرون راسې لګیا دي چې یاره دا کار خیر ته ورسي. زه د هغوی هم شکریه ادا کوم او دا د هغوی نه دا توقع کوم چې دا مسله کې به भरपूर دوی تعاون کوي او هیڅوک به زیاتي ته نه پرېږدي او که څوک هم زیاتی کوي نو د هغه خلاف به اکشن عملي هر څه به کوي. نو انشاءالله زما د امید دی چې دواړه فریقه به زموږ د جرګې له عزت ورکوي او دواړه به کوي. زه په آخر کې د دې ټولې علاقې د خلکو له ټولو مشکور یم او ټولو خلکو ته دا دعا کوم ریکویسټ کوم چې په خپل حق صبر وکړي ځکه چې ظلم د چا نه نصیب کېږي هغه چې هر څوک وي نو چې چا کوم حق یې به ادا کېږي او دا زموږ ایمان دی چې څنګه لکه طاهر خان وی نه یو انچ د بل له ورکوو نه د بل یو انچ چې کوم دی نو هغه د له ورکوو نه د نالو نو انشاءالله تعالی دا زموږ ایمان دی چې دا کار به خدای پاک خیر ته رسوي او ډېره مهرباني ډېره شکریه الله دې زموږ د ملګرو له او د دواړو فریقو له خصوصا د علب خان رول له ډېر چې کوم دی الله تعالی عزت او اجر ورکړي. وسلام مهرباني. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دغه زمونږ د پشکلاوتي قومي جرګې صدر چې هغوی خبرې اترې وکړې یقینا چې عدالتونه حکومتونه انتظامیه هغوی چې فیصلې خلقوي نو هغه د قانون فیصلې وي خو بیا د علاقې یو خپله جرګه وي او هغه جرګه کې چې کله مسلې حل شي نو د جرړې نه ختم شي او دې ته چې په کیسونه رواني نو دا دیواني کیسونه وي چونکې طاهر خان یو ډېر پوه انسان او زموږ خو سره په دغه شخړه کې دغه ملاقات وشو نو الله دې عزت وکړي د دواړو فریقینو موږ
قدرونه کوو چې دواړو فریقینو زموږ خبرو ته غوږ کېښودو او دغه خبرې را سره د خل د لارې بوځي. دوه هفتې دوی ټیم کېښودو، دغه خبره هم ورسره وکړه چې دوه هفتې کې به زما د طرف نه چې کوم دی نو داسې څه نه وي. او انسان دی سوچ په کوي، خلک او مطمئن کوي. اوس چې یکدم چې کوم دی نو هغه خبره کېږي نو کېدای شي ګوتې اوچتېږي، ډېرې ګوتې اوچتېږي. نو د دغې لحاظ سره موږ په ریکارډ باندې دا خبره راوستله، د ویډیو په ریکارډ باندې. نو موږ ډېر کار اخلو او هغه فریقینو چې زموږ کوم خیال ساتلی دی امید ته ساتو چې مزید بم زموږ د خبرې تابعداري کوي او دغې ته به خبره نه پرېږدي چې بدامني راشي. انشاءالله همدغه زموږ چې څونه روغې شوي دي خو هغه د ډاګې ده، د بټګرام ده، یا د کوټ ده، یا د علیجان کلي ده، همدغه ابراهیم حاجي خدای پاک ولې پکې بری ورکړی دی. دغه مشکلات دي له خدای پاک بری ورکړی دی کې هم خدای پاک بری راکوي. او طاهر خان خبره وی هسې نه چې بیا راته وایه چې اوږه ښکته که خدا ته موږ یقین سره وایو چې طاهر خان چې جرګې کوم قدر کوي نو انشاءالله ډېر مخکې به راسره ځي. په نور هم ډېره مننه، خوشحاله.